بسم الله الرحمن الرحیم. زین صاحب زه ستاسو انتهایی شکرګزار یم چې تاسو د دې پروګرام په حواله باندې زمانه تاسو کوئ. دا پروګرام ان شاء الله تعالی دی وی په دغه سلسله کې دی چې انجینیر می مقام زمونږه تحصیل په دریو سو کې تقسیم کو، شانګلې را ته ټوله ګډه وډه کړه او خلقو ته یو ډیر عذاب او ډیر تکلیف جوړ کړ. هم په دغه سلسله کې مونږه دا مناسب وګڼله چې په دې وخت کې د انجینیر امیر مقام د وهلو دپاره او د هغه د سرکوبۍ دپاره د سید فرید حاجي صاحب نه زیات موجود کینډیډیټ نشته. نو موږ خپل وروڼو دا فیصله وکړه، خپل خاندان دا فیصله وکړه چې موږ په دې وخت کې د سید فرید حاجي صاحب لاسونه مضبوط کړو او د امیر مقام چې د ضلع سره د چکېسر تحصیل سره کم زیاتې کړلی د هغې سرکوبي وکړو او د هغې مخنیوی وکړو. انشاءالله زموږ دا یقین دی انشاءالله که زمونږ د دې ملګرو حکومت راغی انشاءالله تعالی دوی چې یوازې چکېسر تحصیل بحالېده نه بلکې په چکېسر کې به د دې نه هم زیات ډیولپمنټل کارونه وشي انشاءالله تعالی دوی. چکېسر به انشاءالله ګل و ګلزار شي. حاجي صاحب زمونږ د کور سړی دی، فرعونیت پکې نشته، نحوست پکې نشته، د دولت لالچ پکې نشته او یو ډېر ساده باده سړی دی، منګزار امانتګر سړی دی. نو په دې وجه باندې موږ د انتخاب وکړو چې یاره د ده سره ملګرتیا په دې وخت کې د شانګلې د مفادو دپاره او د چکېسر تحصیل د مفادو دپاره ډېره زیاته ضروري.